نامنظور زنده‌باد. زه تنګي سنپري اپا جنرال چیرمین یم او زه د منګایي غربتو په دې باره کې زه دا خبرې کولی شي دا موږ غواړو د غریبو خلکو ډېر زیاتو مشکلات دي دا دې اسانه شي دا غواړو موږ بالکل په دې به غواړو ځکه چې پارټي زنده‌باد 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 قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي زنده‌باد د غریبو خلکو تحصیل 400 موږ تعلق ساتو څنګه چې تاسو ته پته لګي دا په ټول ملک کې د یو ګرانۍ د مهنګایۍ د دې یو لګیا دی یو لهر روان دي شروع شوی دی څنګه چې قومي وطن پارټي د فیمیل وینګ لګیا دي په دې سلسله کې پروټیسټ کوي تاسو به کتلي چې په هر ځای کې چې دی مارجنلایز ګروپ دی خو چونکې دا فیمیل چې دی دوی هر طرف نه دې سره کېږي که مهنګایي ده که غربت دی هر یو ماشوم ته چې کوم دی هغې ته بیسک رایټ که هغه ایجوکیشن دی که هغه هیلث دی هغه نه میلاویږي موږ چې څنګه ګورو چې دا دې ځای ته موږ راوتو څه پته لګي زموږ د پروټیسټ سره زموږ د اواز سره او دغه چې دی ګراني دا مهنګایي دا چې کوم ورځ تر ورځه د هر یو شي قیمت دونه سیوا کېږي دا کم شي زه ستاسو ډېر ټایم نه اخلم صرف دا یو دغه به ووایم وی زما بچی لا د ګودر اور ورکي غواړي دوی په ګودر د لګېدلې اور خبره نه دي بالکل دغه شان زموږ ماشومان چې هغه منټل هیلث سره لګیا دي مخکې هغوی غربت سره وغوي چې کوم د هغوی بیسک رائٹ चाहे डॉलर में कमी आ जाए फिर भी पेट्रोल का रेट कम नहीं होगा अगर माफिया इसी तरह हम पर मुसल्लत रही तो यही हाल होगा जी। कब तक ये जुल्म का सिलसिला जारी रहेगा पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में अगर ये हालात है तो मुझे तो कुछ रोशनी दिखाई नहीं दे रही। कौन जवाबदार है? अशराफिया जिम्मेदार वो जवाब दे। पैगाम देना चाहिए इस वक्त की हुकूमत को यही पैगाम है कि देखिए छापे भी पड़ रहे हैं डॉलर्स का रेट भी कम हो रहा है जो बॉर्डर्स है वो भी बंद है सब कुछ उनको नज़र आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो मेरा ख्याल है कि शायद ये सब आपस में मिले हुए। इलेक्शन आपको फिर नजर आ रहे हैं आने वाले वक्त में? इलेक्शन हो सकता है कि इन हालात को देख के उनको थोड़ा थर्स आ जाए आवाम पे। महंगाई गुर्बत बेरोजगारी खुदकुशी دا زور ده پټرول ګران دي اوړه ګران دي چینی ګران دي هر څه ګران دي د دې د خامخا زمین مخلوق شي دا موږ غواړو د غریبو خلکو ډېر زیات مشکلات دي دا دې اسانه شي دا غواړو موږ بالکل په دې به غواړو ځکه چې د غریبو خلکو ډېره تبعیض وشوه. قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد افتاب احمد خان شرپاو زنده‌باد سکندر خان شرپاو زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد बेरोजगारी खुदकुशी महंगाई गुर्बत हाँ तेल ګران شو اوړه ګران شو چینی ګران شو غریب خلک تباه شو د غریبو خلکو لپاره خیر में बैठे हुए ये जालिमान जालिम जो है उनकी आवाज आप उनके कानों तक न पहुंचे आपकी आवाज उनके कानों तक न पहुंचे आपका अगला लाया अमल क्या होगा? हमारा अगला लाया अमल ये होगा कि अगर हमारी और इन लाचार लोगों की आवाज उन ऐवानों तक नहीं पहुंचती तो हम उन ऐवानों के सामने बैठ के धरने देंगे और उस वक्त तक देंगे जब तक हमारी आवाज पे वो कान नहीं धरते। सब्ज नंबर प्लेट की ये गाड़ियाँ जिसमें ये बदमाश हमारे टैक्स लेकर घूमते हैं इनको छोटा सा इनको हम यही मैसेज देंगे कि हमारे ही टैक्सों पे हमारे ही खून पसीने की कमाई पे ये लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं अगर ये थोड़ा सा इन बेचारी आवाम पे थोड़ा सा रहम करे तो मेरे ख्याल में इस मुल्क की हालत बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम ज़माना कौमी वतन पार्टी रूणो खोइंदो कि पयो डीर शर्ट नोटिस बांधी मूंगा नंदरी महंगाई पर खिलाफ रू होती किसी ने दस तबदे देती और उन पर पेट्रोल और पर डीजल की बिया यो डीर ज्यादा नारवा इजाफा हुआ
تاسو ته پته ده څنګه چې زموږ دا ناروا بیلونه څنګه چې زموږ د زنانو وي چې بجلی نشته او بیلونه شته، ګیسونه نشته بیلونه شته، د بېروزګارۍ دا حل دی. د IMF قرضې دي صرف د خپلو بینکونو ډکولو لپاره وباسي یې زموږ د جیبونو نه. موږ د قومي وطن پارټۍ د اړخه په دې احتجاج کې راووتو. زموږ زنانه دې ته مجبوره شوې چې هغوی نن په سړکونو باندې دې د ګرانۍ په خلاف باندې هغوی په احتجاج کې په دې ګرمۍ کې راووتې. نو دا زموږ د حکومت ډېره غټه نااهلي ده چې زموږ ستاسو کله پېښ شي چې ستاسو په سړکونو باندې ستاسو د نارینو په ځای ستاسو زنانه روزي، نو دا ستاسو د عوام ډېره غټه بېبسي ده او ستاسو ډېره غټه ناکامي ده. موږ قومي وطن پارټي نن دا احتجاج ریکارډ کو او انشاءالله دا به موږ سبا هم کو، بل ورځ به هم کو، د ملک په هر او په صوبې په هر حصه کې به کو. او موږ ټولې زنانه موږ ته ډېر قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي افتاب احمد خان شیرپور سکندر خان شیرپور انشاءالله چې زمونږ دا چې کوم اواز دی او دا کوم فریاد دی دا حکومت ته ورسي او د دې مخنیوي وکړي. پرزیدنټ ویګیانیک صاحب په خوا کوم چې هغوی مهنګایي د حیوانې سره یو څو خبرې وکړو. چې د مارو خویندو السلام علیکم. زه تنګي سنفري اپا جمدن چیرمین یم او زه د مهنګایۍ غربتو په دې باره کې زه دا خبرې کول غواړم. بیلونه په خلکو راځي، دغه پرې راځي او خلک په خودکشۍ سر دي. دا خو داسې نه دي پکار. دا پکار چې دې خلکو غم وشي. دې غریبو خلکو عوامو باندې دا خلک باچا دي. دا په غریبو خلکو باندې باچا جوړېږي. په غټو خلکو نه جوړېږي. غټ خلک خو هغه خوري سکي ناست وي خو د غریبو خلکو غم نه کوي. ولې نه کوي؟ دا مهنګایي، دا غربت، دا بېروزګاري، دا خودکشي دا د ختمه کړي. موږ دا غواړو. موږ په دې کې راوځو. ٹھیک شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو سره د تحصیل 403 تعلق ساتو. څنګه چې تاسو ته پته لګي دا په ټول ملک کې د یو ګرانۍ د مهنګایۍ د دې یو لګیا دی، یو لهر روان دی، شروع شوی دی. څنګه چې قومي وطن پارټي د فیمیل وینګ لګیا دی په دې سلسله کې پروټیسټ دی. تاسو به کتلي چې په هر ځای کې چې دی مارجنلایز ګروپ دی، خو چونکې دا فیمیل چې دی دې هر طرف نه دې سره کېږي که مهنګایي ده که غربت دی. هر یو ماشوم ته چې کوم دی هغې ته بیسک رایټ، هغه ایجوکیشن دی، که هغه هیلث دی، هغه نه میلاویږي. موږ چې څنګه ګورو چې دا دې ته موږ راوځو څه پته لګي زموږ د پروټیسټ سره، زموږ د اواز سره او دغه چې دی ګراني دا مهنګایي دا چې کوم ورځ تر ورځه د هر یو شي قیمت دونه سیوا کېږي دا کم شي. زه ستاسو ډېر ټایم نه اخلم، صرف دا یو دغه به ووایم. وی زما بچي لا د ګودر او ورکي غواړي، دوی په ګودر د لګېدلې اور خبره نه دي. بالکل دغه شان زموږ ماشومان چې هغه منټل هیلث سره لګیا دي، مخکې هغې غربت سره هغوی چې کوم د هغوی بیسک رایټ دی هغه نه پوره کېږي. نو یو ځل بیا زه د دې احتجاج د کوم چې مهنګایي دا کوي نو یقینا چې تاسو ټول به موږ سره کومک کوئ او د دې ښه رپورټینګ او دا څه کوئ چې انشاءالله دا ختم شي. تھینک یو جی.